होने के लिए د وزیرستان په ستر ښار میرانشاه کې د اپریل په 14 اپریل د پښتون ژغورنګ غورځنګ جلسه ده سهار په 10 بجې. نو تاسو ګردو ته د ګډون خواست کوم، بلنه نه در کوم، خواست درته کوم چې په دې جلسې کې ګډون وکړئ، ځکه چې وزیرستان هغه سیمه ده چې همیشه نظر انداز شوې ده، ایګنور شوې ده، ایګنور او نظر انداز یو نو ایګنور شوې ده، او ځکه چې دغه ځای همیشه سټیجډ ملیټري اپریشنز شوي دي او اوس دوباره هغه انوایرمنټ جوړوي چې سټیج ملیټري اپریشنز دوباره وکړي او خلکو نه آی ډي پیز جوړ کړي. او بیا دغه ځای تاسو هره ورځ ګورئ چې هره ورځ درته ښکاري چې کله لینډ ماینز پرابلمز راځي او انسیډنټس کېږي، هره ورځ د هغې عکسونه راځي، خو بیا هم پې خلکو یعنی حکومت یا فوج یا د ISI د ګردو پې سترګې پټې کړې دي او نور هم زوروي. او صرف دا نه، هلته یو بله بیماري هم راغلې، لیمیشیا که څه نوم یې راته سم نه راځي، خو زما د خبرې مقصد دا دی چې ګرده په هغوی سترګې پټوي، نو تاسو خو پې مه پټوئ که نه، تاسو خو ورسره څنګ په څنګ ودرېږئ. دا د وزیرستان لارې په ګډې وډې خو زړونه یې صفا دي. نو تاسو که هر ځای کې یئ، هر سیمې کې یئ، که تاسو کراچۍ ته رسېدی شئ، پېښور ته رسېدی شئ، نو تاسو وزیرستان ته هم رسېدی شئ. باید چې تاسو د هغوی سره څنګ په څنګ ودرېږئ په دې وخت کې، ځکه چې دا ترهګري خو د هغې سایډ نه شروع شي او بیا ګرده پښتونخوا او ګرده پکې راونغاړي. نو اوس که دا دوباره هلته شروع شي نو بیا به پکې تاسو ګرده سوځئ. نو اوس چې دا وخت دی چې دغه ځای په دې جلسې کې ګډون وکړئ، ولاړ شئ او د ګردو سره ودرېږئ، او بیا دا هم مه هېروئ چې دا د وزیرستان خاوره ده چې تاسو لی منظور پښتین، محسن داوړ او علي وزیر شان خلک درکړل، داسې خلک درکړل چې کوم ستاسو غږ پورته کو. نن تاسو نیغ په نیغ خلکو ته ویلی شئ چې ظلم کوي نو خلاف یو. نو باید په دې جلسې کې ګډون وکړئ، او دا زه تاسو ته بلنه نه درکوم، دا زه تاسو نه خواست کوم چې تاسو دا جلسه کامیابه کړئ او په دې کې راشئ. او دا مه ګورئ چې تاسو اختلاف لرئ یا د کمې پارټۍ نه یئ یا سم. دا وخت د پښتون د کام مسله ده، نو کام د یووالي دپاره ضرور ولاړ شئ او په دې کې ګډون وکړئ. مننه.